گورا علماء کرام و صلحاء امت احد میدان کی امتحانی طور سرا اللہ اکبر غلبہ آغا سے ملاو نشوا چکم مناسب غلبہ بلکہ عارضی طور سرا یو قسم شکست ملاو پا یوم الخندق یو کال بعد 10,000 فوج د مشرکین مکہ پا مدینه را روان شو پا مدینه اطراف کی بنو نذیر او بنو قریظہ د یہود خلق پاتے کېدل دی ظالمانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره غدر وکړه هغه معاهده چې هغه ما تکړه دی دا سوچو که چې لزر خدا دی چې موږ ور سره شنو بیا به د مدینه خو به موږ وینو جارو بکو ختم بکو د معادی بس بیا به جون تیرو په اسانه طریقې سره او بدل توفات کیو تاسو خیال دی نو لہذا دی وعده ما تکړه معاهده چوا او دوی دم کفار مرګري شو او مکه منګوي الله پاک دې ذلیل او خوار کړه او بیا نبی علیہ السلام چې نغزوهم ولا یغزوننا دینه پس به منګ ور پسې زو خودي بچاری ناراضي او چنانچه بیا دقه سي چل شو بیا چې کافر په مسلمان حمله نه وکړ البته چې نبی علیہ السلام د خندق نه فارغ شو نو نصفی و غیر لیکي چې نبی علیہ السلام راغی او کور توره سي د غسل اراده کوله غسل خانی ته دن نشه چې سفری تکاوت تو مانتیام ختم شي دا دوری مړیوم ختم شي دای وخت جبرئیل امین راغی وته سکه وې زه غسل کوم به مالا غسل نه ذکر تکای راځه چې زو چرته زو پرېزه پسې او بخاری شریف نه دا معلومی چې پیغمبر علی السلام غسل کړو دای وخت جبرئیل لخر راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې پاسه جزو وچرتا په قریظه ته اشاره وکړه نبی علیہ السلام صحابه کرام ته اعلان وکړه چې د مازیګر مزبا په قریظه کې کو لار کې ګورهونه کې قریظه ته وزن رسو دا حدیث راځي صحابه کرام چا په لار کې مز کړو او چا نو کړي دواړه مجتهدینو او دواړه په حق باندې او خوندور خبرې وي ساخال ورته مولانا صاحبہ نو د پیغمبر علی السلام په دوی باندې د حمله کله چې پیغمبر علی السلام د دوی باندې حمله وکړه نو 25 ورځې د دوی باندې محاصره او تقریبا ساخال ورته او بیا د دوی کې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ چره دغه سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چره ای فیصله پیغمبر علی السلام وکړه او منلا او دغه فیصله داوا چې د دې قریظو ځوانان دې مړ کړي شي او خزې دې قیدنې کړي شي او ماشومان دې غلامان کړي شي چنانچه وی سلور سوا دا قریظو سلور سوا دوی راويسته شو او یو مهاجر یو زنانه انصاریه دا کور لګلو نو پای کې بند کړو او روزانه به تن سلور را وخل او دغه چې د سر بوله قلم کاو او کندې ته به ورځو انو فلحال خو نشته روسو به جوړو ځکه ګاډي کې به کارو کې بیا بنا شي بریک په سم کو بیا بنا شي ها ضرور څه ملایي ذکر تا خیال ورته مولانا صاحب نو سلور به نیول اور علالول به او غرزول به خزه پکې یو نو وجلې صرف یو خزه و چې بنانا وا دوی خزه نوم یو ځنوا نومي بنانا وا او دا بنانا وجلې وا ځکه چې دی په یو صحابي باندې د میچنې پل غرزولو هغه صحابي دی شهید کړو
هغه بنانا وجلې وا بنانا ساعت کا جنس نم نے ابھی وزن تک سے جوڑی ہاں بلالا ملالا دا بنانا او ملالا یو شی دا خیال ورته کړ مولانا صاحبہ او نور خود ته اسنو ویل شي و سبحان الله دا خسته خبر او شو طالب جانان بعض علماء کرام لیکي چې د يهودو یو مشهور د يهودانو توی چالکه داسې چل کو چې مونږه خپل خزي ټول وجنو درې خبرې دي خزي ټول وجنو او د مسلمانانو په مقابله کې به یو سوی سره جنگ کوو د خود برمن خودي کې چې خزي دی ماشومان دي راځي چې خزي ماشومان وجنو ابد سره جنگ کوو نو د يهودو پرېزو دا خبره ولا خوخه نکړه چې دنیا کې خود لطف اندوز شي خزي ماشومان دي نو چې هغه موږ امر کوو بیا په دنیا کې د پاتې کېدو څه فائدہ ده لہذا دا خبره موږ ستانه دا نور غلطي مشورې وي پای تسلیم نه کړي او اخر دا چې پیغمبر اسلام محاصره وکړه دی ختم کړه نور پکې زشته نه تو ورته غوځ کېدا باب مرجع النبي صلی الله علیه وسلم الاحزاب دا باب د بیان د واپسې د پیغمبر اسلام د غزوه احزاب نه ومخرجه او باب د بیان د وتو د پیغمبر اسلام اله بني قریظه بنو قریظه ته د مدینې نه ومحاصرته یاهم او باب د بیان د راګیرولو د پیغمبر علی السلام ایام د قریظه ولرا په باب کې درې مسلې شوي یو دا چې واپس کېدل د پیغمبر علی السلام د احزاب نه معنی کوا واپس کېدل د نبی احزاب نه مدینه ته بیا وتل د نبی مدینه نه قریظه ته او بیا په قریظه کې دغه محاصره احزاب نه فارس راغې کورتا وی لمبل بیا جبريل په سراغې نو کور نو وته قریظه ته حالته بیا دوی محاصره وکړه جی لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق يركض واپس راغه پیغمبر اسلام د خندق نه ووضع السلاح او کې خودي وسلي واغتسل او غسل وکړه د طلاق غسل وکړه واغ روایت کې راځي نه سوي چې د غسل اراده وکړه اتاو جبريل راغه وسغه جبريل فقال قد وضعت السلاح تاخو کې خدا وسلا والله ما وزناه قسم ملي پر باندې من خلا وسلې نه دي اخرج الیهم شاب دوی پسیوزا نبی علیہ السلام ورته پوښو کنه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فإلى اینا چتلا شو قال ها هنا اغا واشار الى بني قريظه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم لاړ ورته معلومه شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د 25 ورځو کې خندق کې مخاط راګیرو کنه هغه د تکلیف راځي بیا دانو چې د دمکو دیمه خروج لا قریظه به حکم الله چې جبريل ورپسې را لګل او معلومه شو چې بدی دی کې عمدہ جبريل مرګتیا ور سره اگر چې جنگ نه وکړي مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه 3000 صحابه کرام راغستو بنو قریظه ته تلو او په دې 3000 کې چې کم ده کنه 36 اسونو توجه ده حمید ابن هلال د انس ابن نقل کې قال دی کأنی انظر الى الغبار سبحان الله وزنا سم قتل به جوړه راوته جوړه ما چې خدای پاک دا جوړه دي سیسي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته چې دا جبريل را روان دي ور سره فوج روان کأنی انظر الى الغبار گویا کې چې اوسم ګورم ډړو تا
ساتعا الوتن کی فی زقاق بنی غنم فغلارو دبنو غنم قبیلی غنم نه ده غنم ده ساتی خو بیجن کنا آدوله چوچتشی الوزی او کأنی انظرو دا استهزار حال ته اشاره ده لکه اوس دی چې څوک حدیث نقل کوي نو په دې وخت دا دوړي نه وي په معنی دا چې غزوه قریظه له چونګه تلو نو ما په لارې په خپل کتی چې په دې لارې دوړي الوته او تاسو می یاد دي لکه چې اوس ورته ګورم لکه زه ته چې مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ریاض الجنت کی زنا سمد کانی انظر الیه لکه چې ورته اوس ګورم ما ته مستحضر شي لکه یقیني ما پکې ناسته کړو کنه او زقاق خود زق جمع د زق چیرین په پښتو کې کوسی ته وایي کوسا او مزیدار شی نه دی نو یعنی لارا موکب جبرئیل هغه ډلې د شاه سوارانو د جبرئیل علیہ السلام موکب هغه ډله فرسان جبرئیل شاه سواران جبرئیل یا هغه رفتار د جبرئیل او دغه د مرګورو ٹھیک شو حين صار رسول الله صلی الله علیه وسلم الى بني قریظه کله چې روان شو پیغمبر علیہ السلام بنو قریظه ته مخکې حاصل باندې پوښښ کنه پدې کې جبرئیل راغلو بس بچې د لوی شپ ګوره په دې سلسله کې دوه روایتونه دي یو د بخاری شریف دی دا ایو مسلم شریف کې دی مسلم شریف کې راځي چې نبی علی السلام فرمایلو چې لا یصلین احدکم الظهر فی الطریق تاسو به ګوره ماسپخین موږ نه کوي په لار کې دا به قریظه ته رسوي دی ذکر آگے چلا یصلین احدکم العصر فی الطریق ما ذکر مزو پلار کې نه کاوه دواړو باندې حاشی ذکر کړي دي پدې کې اس تعارض نشته دي نه د روایت او تعارض دي دلې په دوه قسمه دي یو هغه ډلوا چې د ماسپخین د مانځنه مخکې پیغمبر پاک لګلې و لاغی تو لا یصلین احدکم الظهر الا فی القریظه دیمه هغه ډلوا چې د ماسپخین د مازن رسول لګلې و لا یصلین احدکم العصر الا فی قریظه اشکال خطر مسلم په خپل ځای مسلم دی بخاری په خپل ځای بخاری سو دوه ډلې یو ډله د ماسپخین نه مخکې لګلې و هغه ته مثبت مسأله تکوي بل ډله د مزد ماسپخین نه رسول لګلې مازیګر ورته کوي څنګه خبره راځي بعض علماء کرام داوم وی چې د ماسپخین نه رسول دوه ډلې وي چا لاموز کړو چا نو کړي دوړو ته وی چې زید په مخه قریظه ته چې چا ماسپخین نه کړي الته کوي او چې چا مازیګر په لار راشنم الته کوي په مخکنه خبره خونده وراده اوس په دې کې صحابه کرام اختلاف دي چې چا په لار کې موضوع کو چاونه کا چا عمل په ظاهر کو چا عمل په اجتهاد کو چا چې نبی علیہ السلام ویلي مازګر مزبا قریظه تر رسوي په لار کې نه یو قریظه تر رسو چا په لار کې موضوع کو اجتهاد دری مراداو چې د نبی علی السلام مقصد دانو چې مز قضا کې مز مکوي مقصد د پیغمبر اسلام امر بالتعجیل فی السفر چې مونږ لہذا اوس د مازیګر ټیم دی چې مونږ د وکړو بیا بزو دا اجتهاد ماجور دی صحیح دی او چې چا مازیګر موږ ورسو التا په ټیم کې ای التا وک
اغیله دو اجر ملاو شو هم موز پټین او اتباع د پیغمبر ظاهرا و باطنا او چې چا نموز په لار کې فوت شو نو اغي ماجور نشو د دې وجنا چې اغي نموز پات شو د نبی مقصد دانو چې لار کې موز کولی نشته اموز پر خودل دي مقصد د نبی دا او چې ځان زر ورسوي اوس وکي د ورته تعالی جانا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب فرض احزاب الله يصلينا حد العصر الا في بني قريظه مزدنه کې یو د تاسو نه د مازګر مگر په بني قريظه کې بس فادرك بعضهم العصر في الطريق ورسو بعض دوینه مازګر مزدار کې یا فادرك بعضهم العصر في الطريق ورسه د وخت مازګر بعضو ته په لار کې وقال بعضهم لا نصلي بعضو چې موږ موږ نکو په لار کې حتا ناتیها سوچ قریزه ته نو رسیدلی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې قریزه کې مسکوای وقال بعضهم بل نصلي بعض منكم مسکو ولی لم يريد منا ذلك اراده د پیغمبر علیہ السلام په موږ باندې داسې نوا دا د پیغمبر اراده نوا چې تاسو لار کې مسمکوای بلکې د پیغمبر اراده چوا په لار کې تیزوالی سره سفر کول دي مزنو من کړي بلکې مقصد تیزه باندې سفر هو لہذا اوس مز ټیم دین مز کو بیا بزو لار کې مزو کو فازو کې ذالک النبي صلی الله علیه وسلم کله چې نبی علیہ السلام سره ملاقات وشو ودا ډله چوا مز التو رسو دې ډلې په لار کې وک نو فلم يعنف واحدا منهما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دواړو ډلو کې د هیڅ یو ډلې توبېخونک یعنف توبېخه هیڅ چاته بد نه غصې اظهارونک مان دواړو کار صحیح کړی دی تاموز رسول دی التا قضا شوی نه دی تا زما په ظاهر خبري عمل وکا تاموز وکړ لارې کې سفر دی پرېخ نه دی بیا رسیدلې تا په باطن عمل وکا او دواړه ښکار خدي لکه زما مقصد سو التاجيل في السفر فرقضا وکی دا طالب جانا وکی دا گورا مولانا صاحبہ دا خبر مخکې تلې و مختصرا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړ انصار او باغاتو هر انصاری په خپل باغ کې سونه مختص کړی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته لپاد حاصلولو د میوي خدا تحویل د نفع دا تحویل د انتفاع من الشجر دا تحویل د رقبینو ملکین تحویل نو دا انتفاع تحویلو صاحب دې باغ کې دو بوټي دا حضرت ته پار مقرر ک بل داسي چې قریظه فتح شو باغات رااله نبی علیہ السلام لچ چا کجوري ورکړي وی بای تخپل کجوري واخلا تخپل بوټي واخلا مال خدای بوټي راکړه انس رضی الله تعالی عنہ مشرانو یعنی مور افلار نبی علیہ السلام لا په باغ کې کجوري ورکړي وي هغه کجوري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل یو دایي ام ایمن ته ورکړي نبی علیہ السلام هغه کجوري ام ایمن ته ورکړي نو کله چې پیغمبر اسلام کجوري حواله کولی نو انس مور لګیدا او ورته چې لار شه من چې کوم بوټي نبی علیہ السلام له ورکړو چې هغه ته واپس کا اچراغي نبی علیہ السلام خوا ام ایمن ته حواله کړی نو چې انس ورته وی ام ایمن ته چې تعالی نبی علیہ السلام ته کوم بوټي راکړو هغه زمونږ دی هغه موږ لراته نه ترکو پنک بخت هغه موږ په تملیک در رقبی نو حواله کړی او تحویل انتفاعی نه درکو ام ایمن بوډه خزا انس مړی ته پړې واچو صادره واچو وګوره کې وایي کار خرابېږي لا نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ورته وی نه غو زغنه ورکو
نبی علیہ السلام عزت ورکړه کنه طالب زه دې په دې ډیر بوټي درکړم پته ورکړه نبی علیہ السلام او ډیر احسان وکړه لکه پای ول ورکړو نو سختی خو به نه کوله بیا دا یو بوټي په دې باندې لس بوټي ولا ورکړ نه په بوټي به دا واهله خیر دا دی نو دا خیال دی ورته سمعت ابي انس قال كان رجل ويوسريدان سوارنا يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات طيب مقرول پیغمبر علیہ السلام دے پار انہیں دا کجرو حتى افتتح قريزه والنذير تردی چې فتح شو قریظه او نذیر وان اهلی او زما اهل انا سوی زما مور پلار امرونی ما تامرک ان آتی النبي صلی الله علیه وسلم چې زلار شم پیغمبر علیہ السلام څخه واساله الذين او الذين الذي الذي اولاد دنسری فاساله الذي زم طالبو کوم د هغه بوټو کانو آتوه چو زما آل چو ورکرو اغی دا بوٹی حضرت تا او بازو یا باز بوٹی او کہ اللذین نشین فاسألوه اللذین او مطالبو کم دا آغا چانا دا آغا بوٹو کانو آتوه چاگی حضرت والا ورکرو طول او بازو یا بازی خو اللذی خدے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد آتا ام ایمنا او نبی علیہ السلام دا بوٹی اخپل ورکو ام ایمن تا ادا ام ایمن چوا دی دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کڑو پا بچپن کی فجات ام ایمن رال ام ایمن فجالت صوب فیونو کی نغی تاو که پڑے جا کئی دوپاٹا زما پا مرے واچولا او تقول ما تیچ کلا چری دلن در کوما والذی لا الہ الا هو لا یعطیکهم قسم میری پا غزا چی داغین بغیر بل الہ نشتے لا یعطیکهم نبور کیتا تا بوٹی دوی وقد اعطانیها حال داده چی نبی ما ترا کری دی نبی علیہ السلام خود دیتا انتفاع پارور کرو خم ایمن دا خیال چی ماتے ملکن را کری دی او کما قالت الفاظو کی دراوی شک دے یا خدا چی اعطانیها یا دی مطابق سے بل لفظ ویلو چی معنی قریب قریب ہوا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو او نبی علیہ السلام چی وغیبوی لکی کذا اے ام ایمن ورک دا بوٹی دعا لکی کذا طالب جدی بر لکی دمر بوٹی راکوم او وتقولو او دی خزی انستوی کلا ندر کوم تاتی چری گوڑے وگانا نبی علیہ السلام ام ایمن تاوی چی تور کل طالب تمر بوٹی راکوم خودی انستوی ندر کوم دلا حتی اعطاها تردی چی نبی علیہ السلام والا بوٹی ورکرلا نبی علیہ السلام والا بوٹی ورکرلا سمرے ورکل و نبی علیہ السلام والا بوٹی ورکل سمرا راوی وی حسبتو انو قال عشرت امثاله وزدا گمان کوم چې پیغمبر علیہ السلام دمر بوٹی والا ورکل چې هغه دی لس چندو معنی دی یو بوٹی په ځای لس بوٹی د دو بوټو په ځای باندې شل بوٹی پیغمبر علیہ السلام ورته ورکل تطیب نصب خاطر باندې او دای حاضنه و د حضرت پرورش کون کی وا دا پیغمبر علیہ السلام تا ته ما ته اخلاق او خودل منګه چې چانه پیدایو مېندی زمنګا یې سره جګړې کړو پیغمبر علیہ السلام څومره لحاظ وکړ د خپل حاضنه او کما قال چلو آسان دی بس ګورا مسلې د ځان پوکا کله چې محاصره شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې را کوشه زما په حکم را کوزیږي الله په حکم را کوزیږي را کوشه هغه منګه
دا یو روایت کرا دی نبی اسلامی زیو فیصله کوم زما په فیصله را کوزیږي یا د حضرت سعد په فیصله کوزیږي سعد چونکی د قریظه او قبیله نو دوی دا خیال چې دی خو زمونږ د قبیله فرد دی د بخامه زمونږ لحاظ کوي نو هغه وی ټیک زمونږ د سعد په فیصله کوزیږي یل سعد څه سوی موږ منو سعد راي او دې لغون زخمی شو په خپې باندې نو دې داسې تلې نشه نو دې دغه زمانه په پجارو باندې سور راغی دغه وخت فجیرو باندې سور راغی یا لان کوزر باندې سور راغی یا لان کوزرو دې باغی چراغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی مرګورو ته چې قوموا الی سیدکم تاسو پاسه د خپل سید تا یا اکرامن حضرت ویلو چې اکرامن پاسه یا چونکی د شیخ القرآن رحم الله نقطه وا چې دا صحابي چونکی اخپای زخمی وا نو دې لپاره دا کوزیدل مشکلو پاسه الی خدمت سیدکم د خپل سردار خدمت ته پاسه ازیراله نبی علیہ السلام ورته چې ما خوستا قوم څه فیصله کوله او دوی چې سات فیصله موږ غوړه کوو استاد فیصله را سات زما فیصله دغه دا چې د دې ځوانان چې کوم جنگ کول شي ادمړ شي خزي او ماشومان دی وینځي او غلامان جوړ کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ساده خلاص ساده فیصله د الله دا یا خلاص ساده فیصله د جبرئیل امین دا سبحان الله ګورا قال سمعت ابا سعيد الخدري من وارد ابا سعيد الخدري سيبنا يقول ونزل آل قريظة على حكم سعد بن معاذ را کشل آل قريظة په حکم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فارسل النبي صلی الله علیه وسلم الى سعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی ولېګه حتی سعد تا فاتالا حمار اگر هغه خپل حمار باندې د حمار ترجمه په پښتو کې زما خپل زمانه ده دغه دغه زمانه حمار چې چا څخه په دې زمانه کې چا څخه لاین کوزر نشته هغه زمانه کې چا څخه هغه ډېر لوی شو آیا زمانه کوم راغه دې په قچر باندې دا قچر نی خود حمار زوی خوې کنه خا فلما دنا من المسجد هر کله چې دې نږدې شو جمعه تا او دلته مسجد نه کوم مسجد مراد دی هغه مسجد عارضی چې کوم نبی علیہ السلام په دوران د محاصره د قریظه جوړ کړو لکه مجاهدین چې کوم ځای کې پاراو کې دین والته کې ځان جمعه متعین کېدل د مسکو نو مراد دې مسجد نه مسجد عارضی مراد دی قال الانصاری انصار توقوموا الى سيدكم پاس خپل سردار تا او قال یا ویلو اخيركم او اخيركم او قال اخيركم پاس خپل غورتا فقال هؤلاء نزلوا على حكمك معنا نبی رسول الله اے سعد ابن معاذ دا قوم ستا چې نزلوا على حكمك معنا کوزیدل منل دي معنا وکه کوزیدل منل دي ستا په حکم باندې آیو څنګه کوزیګو په حکم د سعد نو فقال سعد وی تقتل مقاتلتهم او د وجه چې دوی جنگیالي وتصبا زراریهم او قیدیان لیکل شي د دوی ماشومان قال قضيت بحكم الله وصعد فیصله د وکړه د الله په حکم وربما قال بحكم الملك حکم الملك شي نو مراد الله دی وین په حکم د بادشاہ او یا و فی روایت بحكم الملك یعنی جبريل چې جاء من الله شی یو دی ٹھیک شو مخکې دا آسان دی قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل بس ګوره مولانا صاحب مولا زکریا رحم الله شیخ الحدیث او دغه پلار یحیی سم د شیخ الحدیث
او د مولانا گنگوی سے شاگردو نګوره زکریا ابن یحیی نو یحیی خو په خپل نجزوی پیدا شنو مې ولا زکریا کې خو ادوار محدثین دي حدثنا زكريا بن يحيى اسے پوچھو کنا قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عائشہ گورا مولانا صاحبہ مسئلے توقیدا دا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چوکنا نو دې زخمی کړه شو مخکې په دې زړه باندې گزار ور کړه شو او دا زړه دې چې پرسیدل او دا زخمی وو او دارنګ دی وهله شو په اکحل باندې اکحل د مټي رګ دوي دا غټ رګ دی د ترګي حیات چې دا کټ شي سره مړکی مړکی تا خیال ورته کنه ځکه چې د دې تعلق د سټ رګونو سره دی نو دې په اکحل باندې واله شو اوس مسله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله قیمته کول د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کی دله پارچ بیا به تاسو کو مکانه بیا به تاسو کو او کې کوته بیا به کوته تل راتل مشکل شي او دغه وخت سعد ابن معاذ یو دعا وغوښته الله کې تا ته پته ده چې زما د زړه محبت دا دی چې کوم کافر دستا او د رسول دشمنان دي سزا سره جنگ وکړي خدای پاک کې چې رستا په دې علم کې د کافرانو جنگ اقدامی قید لګوخه ته اقدامی قید بزما ولګي چې ستا په علم کې د کافرو جنگ اقدامی وی نو ما خو روغ رمټ کا چې بیا دې سره او جنگيږم او چې ستا په علم کې د دوی جنگ منګ باندې اقدامی ني نو بیا خدای پاک اسیم دې زخمی کړي ما زما شهادت بیا زما الله مخراب وا ازما دې زخم داویني جاری کا چې په دغه زخمونو سره زه مرشم چې شهادت نصیب شي نو باز دې په سینه کې یو زخم دغه زخم نه دی وینه غردور شروع کړ او تمره وینه غردولا چې د خیمه سره د بل چا خیمه مو دې خیمه نه وینه روانه شو بل خیمه ته آی خیمه والو आवाज وکړه سړي ستاسو خیمه ته نو بر روانې دي یا او کته لګا وینه چلاړ سعد بن معاذ شهید شو قصوت وکیرا قال اصيب سعد يوم الخندق زخمی کړه شو حضرت سعد پر د غزوه خندق رماو رجل من قریش چوالو دی یو سړی د قریشنا یقالو حبان ابن العارقه حبان نمو زید عارقه رماو فی الاکحل چويشتو دی پر رګ د مټي باندې رګ د مټي باندې فضرب النبي صلی الله علیه وسلم خیمتن فی المسجد نبی اسلام حکم کو د جوړولو د خیمه دلر په جمعات کې مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ليعود من قریب چې تپوس د بیماری کې د دې د نږدې نه یعنی لری تل ولا ناراضي یا معنا ليعود من قریب چې تپوس کې د دې بار بار لکه جمعات کې دین بس بیا به کمرې تراشي لکه څنګه خي بیا به خپل کار کې بیا به تپوس کې تپوسو کې دې بار بار فرما رجا رسول الله صلی الله علیه وسلم الخندق حرکت حضرت خندق نه لاړ او وضع السلاح خپل وسلې کې خوده وقت صلا او لمبل فاتح جبريل راغه او ينفذ راس من الغبار او جبريل خپل د سر سند د دوړنا یعنی سر وختونه دوړي سندلې فقال دي جبريل قد وضعت السلاح والله ما وضعت تاکي خودي ما خني دي اخرج لهم نبی الاسلام فانا فاشار الى بني قريظه فاتام رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ نبی الاسلام فنزلوا على حكمه نغي اراده وکړه د کوزیدو په حکم د نبی معنی یاد شو فنزلوا ای اراده وکړه د کوزیدو د قلاګانو نه په حکم د نبی فرد الحكم الى سعد نبی الاسلام فیصله حواله کړه سعد سیفتا
قال سعد فإني أحكم فيهم فیصلکم ان تقتل المقاتلة چې جنگیالی وجنه وان تصب النساء والذریه او قید کې دوی جنہ کې الکان وان تقسم اموالهم او ویشل شي دوی مالونه هشام فاخبرني ابي اناشا ان سعد قالوا اللهم انك تعلم اے اللہ تو خبر انه ليس احب الي ند محبوب ماتا تیشو کنا انه ليس احد نشت یو کس احب الیا چمات محبوبی ان اجاہدم فیکا جہادکم دوسرا بدلارستا کے من قوم داغ قومنا کذبوا رسولکا نسبت تکذیب کرو ستا پیغمبر تا واخرجو ستا پیغمبر وخرو دکلینا مانا دشمنان خوشطول دیستا ہر دشمن مبغوز دے ولیس احد احب الیا ندی یو کس چې ډیر خوخوی راتا دغی مقابله د هغه قوم نه چې چاستا پیغمبر درو جن غنلو او وکلو چې مشرکین مکه دي یعنی جنگ خو هر کافر سره مقخده و دا مکی کافر سره جنگ ډیر خوخوم چې ستا پیغمبر وکلو الله الله ٹھیک شمولانا سیبا ان اجاہدم فیک من قوم کذبوا رسولک واخرجوه اللهم اے اللہ فانی اظن زگمانکم انک قد وضعت الحرب بشکتا موقوف کو جنگ بیننا و بینم زمنگا دوی په منځ کې وضعت بماندی اخل نه ختمول موقوف کول دی حتی تزال حرب وزارها جنگ موقوف شي فکر جنگ ختمی خو نه جهاد مازن لا یوم القیامت ہے وضع بمانے موقوف لغوانی چھٹی کنا تا موقوف کرے دے فین کان بقی من حرب قریش شیون مانا یاد کا کہ چرے پاتی وی جنگ د قریشون سشے فبقینی لهم نما پاتی که دوی مقابلی تا حتی اجاہدم فیک چی زور سے اجنگی گم ٹھیک شو سو بدے سوال دے کہ چرے د مشرکینو نا د مشرکین سره د جنگ نه جنگ پاتې وي خو بیا خو ما ژوندې پاتې کې مقابله تا او کې دغه مقابله جنگ پاتې نه بیا مال شهادت راکا اوس په دې سوال د بعض محدثین وایي چې سعد ابن معاذ دعا قبول نه شو ځکه چې د غزوه خندق نه وروسته بیا نورم جنگونه شوي د فتح مکه جنگو او دیوی کې چې جنگ پاتې خو ما ژوندې وساته دغه جواب دادی چې د سعد دعا قبول شي وا او مراد د جنگ نه هغه جنگو چې هغه اقدامی وو لکه احد باندې چې اقدام کړو خندق ته چې اقدام کړو او غزوه خندق نه بعد په دیم کال بیا صلح شي وا صلح حدیبیه شپږم کالو تخیل ورته او بیا په اتم کال باندې فتح مکه وشو په دې دوران کې نبی ورپسې تله دی خو نبی په سوق نه راغلی نغزوهم ولا یغزونا ناویلو لازم دعا قبول ده معنی کې د دوی سره اقدامی جنگ پاتې وي نو مال ژوندې پاتې کا وان كنت وذات الحرب او کتاب موقوف کړي دي جنگ نو ففجرها نو زما دا زخم چې دې جاری کا دا وینه بند ده روانه کا وجعل موتتی فيها او زما مرگ په دې زخم وګرځي چې شهادت ملاوي شي فانفجرت من لبته دا وینه روانه شو د دې د سینې نه سینې کې زخمو هغه زخم او پرسیده او هغه وینه وکړه او وینه روانه شو الله اکبر ولله الحمد فلم يروهم انير الداخلق وفي المسجد خيمه من بني غفار فدي جمعات کی یو خیمه و د بنو غفار قبیله الا الدم معنی دا شو چې لم يروهم کی دا هم ضمیر د بنو غفار قبیله تراجی ده یعنی انير الداخلق سو هغه بنو غفار والا چې دغه خیمه په جمعات کې د سعد ابن معاذ خیمه سره جوخته وا
الا الدم مگر ویني او يرول يسيل اليهم چې دوی ته بيدلا ٹھیک شو فقالوا يا الخيمه دوی غفاریان اے خیمه والو ما هذا الذي ياتينا من قبلكم دستاسو طرف نه یاد سره روان دي داسې دي فاذا صاد يغزو جرحه چې قتل نو صاد دي چې بيږي وینا د زخم دي فمات منها وشو لکه خیمه دلته وا یو الته دین وین راتله هغه وېسړو داسې دي دا وین راځي تاسو غواړئ اونيرول هغه گاونډیان چې په خیمه کې وو د قبيله د غفار نه منګر ویني مسلمان پوښو ورپسې دا قال حدثنا حجاج بن منهاج قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا عدي انه سمع البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حسان اهجوهم نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت شاهد اهجوهم او کا مذمت دوی یا فرمایل حاجهم تمانا اے مخامخشا دوی سرا گفتگو د اشعارو و جبریل ماکا او جبریل ستا مرګره دے مانا مضمون د اشعارو به جبریل د ته القا کوي او ته اشعار وایا د مشرکین مذمت کوا وزاد ابراهيم الطهمان عن الشيباني عن ادي بن ثابت البراء بن عازب رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظه نبی اسلام ویلو پرز د غزوه قریظه حسان بن ثابت تا اوج المشرکین مذمت وکد مشرکانو فإن جبريل ماکا جبريل چې دے اغا ستا مرګره دے ستا معاونت وکي په القاء د مضمون د اشعار سره نو واقعي بیا خو حسانو ناغه ته مذمت هر چا آسانو خو شو کنه نو په خطرې کې سره ولا مذمت وکړه